أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د 9 کلاس بایولوژي موږ شروع کړی او آی کې موږ سیکنډ چپټر شروع کړی. سیکنډ چپټر کې موږ بایولوژیکل پرابلم چې دی هغه څه ته وایي، بایولوژیکل میتھډ څه ته وایي، بیا د بایولوژیکل میتھډ څومره سټیپس دي هغه سټیپ موږ شروع کړي. د آی کې فرست سټیپ موږ ووایي چې ریګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم. بایولوژیکل پرابلم چې دی د جاندارو مسایل چې دی دا به موږ څنګه پیژنو، دا به موږ څنګه د جان نه چې دی د دې ریګنیشن به څنګه کوو. هغه صرف او صرف کوېشن باندې کېږي. موږ به یو پرابلم باندې کوېشن کوو، واټ از د پرابلم، واټ از د کرونا، هاو کرونا از ډیولپ. بیسیکلی 5 W's دي. 5 W کې تاسو سره واټ دی، وین دی، ویر دی، وچ دی and why دی. دا کوېسټنې دي. دا چې کله موږ یو پرابلم باندې دا کوېسټنې کوو دې سره موږ هغه پرابلم پیژنو. اوس دا کوېسټنې موږ وکړې، دې کوېسټنې به خامخا انسر راوځي. دا انسر باندې چې کله موږ نوټس کوو د باندې نشاندهي کوو، نوټس باندې ابزرویشن کوو. دا سیکنډ سټیپ چې دی هغه ابزرویشن موږ به په انسر باندې چې دی مشاهده کوو، دې ته وایي ابزرویشن. سیکنډ سټیپ زموږ سره چې دی هغه ابزرویشن and previous research. The second step है, पहला से खूली गुजारेंगे. It is the second step of biological method. It is the second step of biological method. Second step biological method है. First observation ستا है, بیا previous research ستا है. ऑब्जर्वेशन په اردو کې وته وي مشاهده. مشاهده وایي غور کرنا. غور څه ته وایي؟ نشاندهي کرنا. چې اوس معلوم شو په دې باندې بیا څه کوو؟ مشاهده کوو، غور و فکر کول، په هغې باندې سوچ کول، په هغې باندې کتل، دې ته وایي observation. previous research وایي پچله زاړه. ریسرچ خو تاسو ته پته تحقیق. چا چې مخکې په دې پرابلم باندې تحقیق کړی هغه ابزرویشن کول، دې ته وایي پریویس ریسرچ. نو اوس راځئ فرست چې دی ابزرویشن څه ته وایي. اوس ابزرویشن په اردو کې مینینګ موږ ولیکو، اوس یې لږ تعریف یې لیکو. مطلب اټ از د بایولوجیکل پروسس لیکئ آر سټیپ لیکئ. دا یو بایولوژیکل سټیپ دی یا پرابلم پروسس دی. ان which carefully غور سره notice are seen قتل بل ټکی لیکئ are observe مشاهده about answer of the biological problems. چې کوم بایولوژیکل پرابلمز دی دې باندې دې نه چې کوم یو آنسر راغله، دا آنسر او دا آنسر کوم ځای نه راغلی کتاب کې لیکلي after recognizing the biological problem. د بایولوژیکل پرابلم پیژندو نه پس چې کوم آنسر راغله، ټیک شوه، په دې باندې کیرفولي غور کول، نوټس کول، کتل، په دې باندې مشاهده کول په دې آنسر باندې، او دا آنسر به د صحیح بایولوژیکل پرابلم. دا بایولوژیکل پرابلم چې دی دې نه چې کوم آنسر راغو په دې باندې غور و فکر کول، دا کتل او په دې باندې مشاهده کول، دې ته څه وایي؟ ابزرویشن. دې ته وایي ابزرویشن. تعریف یې دا دی اټ از د بایولوژیکل پروسس. دا یو بایولوژیکل پروسس دی. په دې باندې موږ څه کوو؟ کیرفولي احتیاط. دا به څه کوو؟ په دې باندې نوټس وایي نشاندهي کرنا. سین وایي دیکھنا. ابزر مشاهده کرنا. کس پر؟ آنسر.
آنسر د کوم ځای نه راغلو؟ د فرست سټیپ نه آنسر راغله. معنی واټ از کرونا؟ اوس کرونا څه ته وایي؟ موږ اټ از ا وایرس. ټیک شوه؟ هاو کین اټ سپریډ؟ دا څنګه سپریډ کیږي؟ دا زمونږه ایر باندې دا سپریډ کیږي. اوس په دې باندې چې کله موږ د آنسر راغلو په دې باندې بیا موږ څه کوو؟ ابزرویشن کوو. دې ته وایي سیکنډ سټیپ ابزرویشن. ټیک ده؟ اوس دا ابزرویشن چې دی اوس دا په څنګه کیږي؟ دا په درې طریقو باندې کیږي. there are 3 steps of observation. observation basically 3 steps دي. 3 step په ځای موږ خټه کې ولیکو ټول. 3 tools دي په هغه موږ observation کولی شو. په observation په څه کوو؟ په آنسر به کوو. د آنسر د چا؟ د بایولوژیکل پرابلم. چې کله بایولوژیکل پرابلم ډیفاین شو د هغې نه آنسر راووته د هغه باندې څه کول؟ نشاندهي کول. دې ته وایي ابزرویشن. د دې لپاره زموږ سره 3 ټولز دي. موږ به ابزرویشن څنګه کوو؟ اوس خو تپوس دی دا به څنګه کوو؟ کتاب کې صرف 2 یا لیکلي، دریم به سره زه مینشن کومه. فرست چې دی موږ 5 سینس آرګن باندې کوو. دلته لیکو observation are made by the help of 3 tools. 3 tools دي. کم دي؟ 1 by 1 لیکو. فرست لیکلی 5 sense organ. yes 5 sense organ. چې کم 5 sense organ دي هغه آی ده. آی کې کم یو سینس موجود دی؟ مطلب داری سایت کتل. غوږ دی، غوږ کې کم یو دغه موجود دی؟ سینس هیر. سکین دی دریم نمبر، پای کې څه موجود دی؟ ټچ. پوزه ده، پوزه کې کم یو سینس موجود دی؟ سمیل. آخرنی ټنګ دی، زبان دی، زبان کې کم یو دغه موجود دی؟ سینس موجود دی؟ ټیسټ. په دې 5 باندې سینس باندې موږ څه کولی شو؟ ابزرویشن. څنګه؟ فار ایگزامپل موږ وایي یو انسان دغه بیمار دی. نو اوس بیمار موږ ته څنګه پته لګي؟ د دې ابزرویشن به څنګه کوو؟ په سترګو به کوو. فار ایگزامپل موږ ټمپریچر دی، ټمپریچر به بیا څنګه پته لګي؟ په سترګو خو انسان بیمار دی، خو څنګه به لګي؟ موږ به لاس په هغه تکیدو، خو لاس یې ګرم و بدن یې ګرم و، د دې انسان ټمپریچر دی. فار ایگزامپل دارنګې دلته سمیل راغو، څه بدبویي راغله. بدبویي ابزرویشن به څنګه کیږي؟ په سمیل په ذریعه به کیږي. دارنګې څه خوراک څښاو یا څه دغه د هغه پته به څنګه لګي؟ د ټیسټ نه لګي. د ابزرویشن ټیسټ نه کیږي. دا 5 سینس آرګن نه موږ څه کوو؟ ابزرویشن کوو. سیکنډ چې دی هغه ما څنګه دلته لیکلي پریویس ریسرچ. یا څه ته ابزرویشن موږ کوو؟ پریویس ریسرچ. اوس پریویس ریسرچ څه ته وایي؟ پریویس ریسرچ ورته پریویس وایي پیچلا، شاته. ریسرچ ته تحقیق، مخکې چا تحقیق کړي. فار ایگزامپل په کرونا، اوس کرونا باندې چې دی چا مخکې تحقیق کړي، دې نه موږ څه کولی شو؟ ابزرویشن کولی شو. اوس دا اومنیکروم راغو، اوس د اومنیکروم باندې چا مخکې ریسرچ کړي وي، د هغې نه موږ څه حاصلوو؟ ابزرویشن. دا سیکنډ ټولز دي. فرست 5 سینس آرګن په ذریعه موږ ابزرویشن کول شو، مشاهده کولی شو. سیکنډ چې دی پریویس چا، پیچلا، شاته چا ریسرچ کړي، په څه پرابلم باندې ریسرچ کړي، هغه سټډي کول. آی چې سټډي کول لیکلي دي که نه؟ سیکنډ جمله کې لیکلي د سټډي of the previous research of the biological problem. biological problem study کول. کوم یو سټډي کول؟ previous research study کول. دې سره څه کېږي؟ observation کېږي. دریم نمبر چې دی observation کوو موږ ټولز باندې. فار ایگزامپل مایکرو ارګانیزم دی. اوس مایکرو ارګانیزم موږ په څه ټیکل کوو؟ مایکروسکوپ باندې. اوس مایکروسکوپ باندې چې کله موږ مایکرو ارګانیزم ګورو، ټیک شو، مایکروسکوپ موږ څه وکړه؟ observation وکړه. اوس فار ایگزامپل هغه په سترګو باندې پته نه لګي، مایکرو ارګانیزم نه ښکاري، موږ به ټول استعمالو. اوس انسان بیمار دی، ټمپریچر دی. اوس ټمپریچر په څه معلومیږي؟ ټول دی، ټول څه دی؟ ترمامیټر. ترمامیټر باندې به موږ څه معلومو؟ ترمامیټر باندې به موږ د ټمپریچر معلومو. فار ایگزامپل دارنګې اوس انسان بلډ دی،
اوس موږ ته پته ولګي لکه د انسان ته فنګ او بیکټیریا او ټوخی شوی یا دته خېټه خرابه شوې ده یا فار ایگزامپل څنګه د بلډ نه چې د موږ څه وکړو ټیسټ وکړو درته پته ولګي چې دا انسان د دې بیکټیریا نه د فنګس نه وایرس نه دته دا بیماری لګېدله. اوس دا بلډ نه ټیسټ کول دا هغه په څه موږ وکړو په ټولز باندې به کوو. ټولز باندې موږ څه کوو ابزرویشن کوو. دارنګه فار ایگزامپل اوس کورونا ته اوس وګورئ اوس دا انسان ته کورونا لګېدلی موږ ابزرویشن کوو سترګو باندې او انسان چې دی بیمار دی تبه ده ټمپریچر یې دی او ټوخی کېږي خو بیا چې کله موږ ټیسټ کوو ټول استعمال کوو پی سی آر موږ مشین استعمال کوو او هغه انسان د پوزې نه موږ لږ دغه والو زموږ سره ګلینډز چې دی هغې کې دغه والو لیکوډ والو د هغې ټیسټ وکړو موږ څه استعمال کړ ټول استعمال کړ ټول په وجه موږ څه وکړو ابزرویشن. ابزرویشن بیسیکلی یو آنسر چې دی په هغې باندې سوچ کول په هغې باندې مشاهده کول هغه باندې کتل. اوس دا درې ټولز وو یو 5 سنس ارګن په وجه موږ ته ابزرویشن کولی شو سیکنډ پریویس ریسرچ په وجه کولی شو او درېیم ټولز موږ مختلف استعمالو ولې چې موږ ابزرویشن وکړو. اوس دا ټول موږ استعمال کړ موږ ابزرویشن وکړو. اوس ابزرویشن بیسیکلی دوه قسمونه دي اوس هغه لږ لیکو بیا هغه ایکسپلین کوو. There are two types of observation. One is a quantitative observation او بل دی qualitative. quantitative څنګه نوم نه ځای دی مقدار هغه observation چې هغه په مقدار پیمایش کولی شو موږ چې پیمایش کولی شو په څه به یې کوو په مقدار په وجه به یې کوو هغې ته موږ وایو کوانټیټیټیو ابزرویشن. دې به څنګه دغه وکړو تعریف به څنګه وکړو مطلب those observation that can be measured by the help of number. په انسو باندې چې کله موږ ابزرویشن چې دی مشاهده په انسو کې ظاهره کړه هغې پیمایش مو کړو میر وایي پیمایش مو کړو په انسو کې دې ابزرویشن ته موږ څه وایو کوانټیټیټیو. فار ایگزامپل تاسو وګورئ چې لمبای کتاب کې پیله ورکوي لینت هلکه زه ته یم د دې هلک لینت معلوم کوي د دې دیوال لینت معلوم کوي لینت موږ په څه معلومو په میټر معلومو میټر کې موږ څه استعمالو انچ استعمالو سینټي میټر استعمالو هغې کې مې انچ استعمالو کیلومیټر استعمالو هغې کې مې انچ استعمالو لینت چې دی بیسیکلی موږ دا یو ابزرویشن وکړو او په څه باندې مو وکړو نمبر باندې مو وکړو. فار ایگزامپل ټمپریچر وګورئ ټمپریچر انسان بیمار دی انسان بیمار دی د دې څومره ټمپریچر دی په انسو کې وایي مطلب دا 104 دا 103 دا 102 تبه ده په انسو کې موږ وکړه دې ته موږ وایو کوانټیټیټیو ابزرویشن. دریم نمبر فار ایگزامپل ماس والی ماس چې دی دا سره دا زموږ سره یو کیمیت دی یو ماده ده ماده څومره مقدار دی هغه ګرام کیلو کیلوګرام کیلو میلی ګرام کیلو مایکروګرام کیلو ټن کیلو دا بیسیکلی زموږ څه شو ماس موږ ابزرویشن وکړو د انسان او په انسو کې ماس ته دې ته وایي کوانټیټیټیو. دویم نمبر چې دی هغې ته وایي کوالټیټیو څنګه نوم نه ظاهر دی کوالټیټیو ابزرویشن هغه ابزرویشن چې هغه موږ څه کولی شو معیار دې ته مقدار او دا معیار دوز ابزرویشن هغه مشاهده that can be expressed یا کتاب کې ټیکه لیکلی describe هغه به ولیکو describe ساتئ چې هغه موږ بیانولی شو په څه کې به بیانو صرف وصرف کوالټیټیو څه پکې بیانو ورډز کې بیانو دا په انسو کې بیانو او دا به په الفاظو کې بیانو ورډز کې بیانو دې ته موږ څه وایو کوالټیټیو observation. فار ایگزامپل دې کې مثال ورکو یو دوه درې مثال ورکو
क्वालिटेटिव مثال چې دی موږ فار ایگزامپل ورکو کتاب کې فرست ورکړی ټیکسچر څه ته وایي اپیرنس ته وایي اپیرنس څه ته وایي اپیرنس وایي لک ته لک وایي د مطلب اردو کې ورته ظهور وایي څه ته څنګه دی فار ایگزامپل انسان دی آیا انسان بیمار دی مطلب بیمار دی چې هغه څنګه دی مطلب دارې مړاوی شانتی دی سخت دی کلک دی دارنګې موږ وګورو یو جسم چې دی هغه هموار دی دا د ټیکسچر دی یو جسم چې دی هغه غیر هموار دی دا د دې ټیکسچر دی فار ایگزامپل اوبه چې وګورو د دې څنګه دی د دې ټیکسچر دی لیکوډ وګورو د هغې څنګه ټیکسچر دی دارنګې سالډ وګورو دا ټیکسچر ټیکسچر موږ الفاظ کې بیانو سخت مضبوط نرم ملایم دا ټکي چې دي ته څه ټیکسچر دا څه شو کوالټیټیو ابزرویشن شو بل چې دی هغه موږ اگزامپل والو کوالټیټیو کې کتاب کې لیکلی ټیسټ اوس ټیسټ چې دی ذایقه ته وایي ذایقه درې څلور ټایپ دی که نه کړوا ده خوږه ده اوس کړوه چې ده موږ څه لیکو مطلب دا سور دی خوږه ده سویټ موږ څه کیلو الفاظ کیلو که نه دارنګې تریخ هغه موږ څه الفاظ کیلو دارنګې میټه دا موږ الفاظ کیلو دارنګې بلکې کتاب کړی سمیل چې دی بدبویي او خوشبویي دا دواړه ټکي دي د الفاظو کې دي دا کوالټي ده یو پرابلم چې دی هغې موږ یو څه وکړو د هغې کوالټي بیانه کړه دې ته وایي ابزرویشن او چې کله موږ مقدار یې بیان کړو دې ته وایي کوانټیټیټیو ابزرویشن نن ټاپک چې و هغه ابزرویشن مشاهده کول په څه باندې یو پرابلم باندې مشاهده کول د هغې نه چې کوم انسر راغلی هغې انسر باندې بس کول غور و فکر کول دې ته مشاهده موږ درې په ذریعه باندې کوو درې اوزار باندې کوو درې ټولز دي یو ټول چې دی 5 سینس ارګن موږ استعمالو دویم چې دی پریویس ریسرچ چې پخوانی څه تحقیق کړی هغه راوالو هغه سټډي په ذریعه موږ ته ابزرویشن پته لګي او دریم چې دی موږ ټول استعمالو مایکروسکوپ استعمال کو ترمومیټر استعمال کو فار ایگزامپل که دغه څه ته وایي تاسو لپاره آسان ټکي استعمال کوم پی سی آر یادوم پی سی آر باندې تاسو نوم کې دا یو ماشین دی میتھډ دی او چې کوم ماشین دی هغې ته ترمل سایکلر وایي مختلف پی سی آر دي نیسټډ پی سی آر دي این او دا غټ ګران ټکي دي فار ایگزامپل ټول استعمال کو هلکه لینس استعمال کو سلایډ استعمال کو دارنګې کیمیکل استعمال کو دا ټولز دي په ټولز ایریا کې موږ ابزرویشن کوو دا ابزرویشن بیا لمبرو کې راغلو دې ته کوانټیټیټیو وایي دا ابزرویشن په الفاظو کې راغلو دې ته وایي کوالټیټیو نن ټاپک ابزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ دا نمبر 55 हो देन पास 54 55 کې به موږ هایپوتھیسس ته وایي अब 55 کې وایو هاي پوری اجازه درکړئ خدا حافظ